د ګورنمنت پرایمري سکول سوردم تیربټ ماشومان راوتی دي او د دې سره د انتظامیه د طرف نه د ایجوکیشن ډپارټمنټ د طرف نه یو ظلم روان دی او دا د ظلم داسې سلسله ده چې دا د نه ختمېدو والا دی. دا د 2007 نه دا گیم شروع دی. یو استاد راشي چې هغه علاقې ته وګوري چې یاره دا لري ده نو بیا وایي زه په پلانکي ځای کې مکتب دی ما هغې ته ټرانسفر کا په پلانکي ځای کې پوسټ خالي دی ما هغې ته ټرانسفر کا. دا یو گیم دی شروع کړی دی حکومت په ایجوکیشن باندې خصوصي فوکس ورکړی دی. ریشنلایزیشن یو سکیم هغې متعارف کړی دی لپاره 13,000 نیو اساتذه د هغې لپاره اعلان کړی دی چې دا مونږ برتي کوو خو داسې یو خوشنما ناري دي فی الحال په عملي طور دا په میدان باندې موجود نه دي. دې ډپارټمنټ زموږ سره دا ظلم کړی دی چې زه د دې میډیا په وساطت سره دا خبره تاسو زموږ اعلی حکام ته اعلی چارواکو ته ورسوئ چې په دې سکول کې 308 تعداد دی او په 35 سټوډنټ باندې یو ټیچر دا د ګورنمنټ د طرف نه الاؤډ دی. په دا کلکولیشن چې موږ وکړو نو په دې کې تقریبا 8 استادان راځي. فی الحال موجوده تعداد چې هلته کې دی د ټیچرز نو یو په هغې کې هیډ ماسټر دی 2 استادان دي چې هغه غریبانان کله یو کلاس ته ځي کله بل کلاس ته ځي کله یو کلاس ته ځي کله بل کلاس ته ځي. دا 3 میاشتې مسلسل وشوي چې زموږ ماشومانو ته کاپیانې نه دي لیکلی شوي. هغې ته میتس کار نه دی حواله شوی هغې ته د انګلیش کار نه دی حواله شوی هغې ته د اردو اینی هاو چې د هر سبجیکټ کار هغې ته نه دی حواله شوی. دا د دې قوم د مستقبل دی دا د دې قوم ماشومان دي په دې کې ډاکټران دي په دې کې به انجینران جوړېږي. نو په تش میدان باندې خو نه ډاکټر جوړېږي نه انجینر جوړېږي نه چېرته یو پولیس جوړېدی شي نه چېرته یو پوجي جوړېدی شي چې هغه د دې ځای نه څه وکیبلري د ځان سره نه اخیستې. نو زما حکام ته د ایجوکیشن ډپارټمنټ ته دا زما درخواست دی. اوس مونږ دا روډ بند کړی او په هغې کې ایس ډي او صاحب کال وکړو چې زه درځم په نیمه ګنټه کې. مرزا صاحب پکې کال وکړو ایس ایچ او صاحب چې آوټ اف سټیشن ځو هغې پکې کال وکړو چې یاره تاسو روډ پلان کولاو کوئ او ستاسو دا مسله مونږ په ترجیحي بنیاد باندې حل کوو. انشاءالله زموږ دا امید دی چې دا مسله نه زموږ انشاءالله حل شي.